ویل دا ډېره سخته ګناه ده په نسبت سره دروغ ویلو ته بغیر د پیغمبر علیه الصلاة والسلام. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر عن شعبة حمل وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر ما ته حدیث ذکر کړی دی. غندر د دې خپل نوم د دې غندر دا محمد ابن جعفر الحذیلی دی. دا د بصری اوسیدونکی دی. ابو عبدالله یا ابو بکر د دې کنیه ده. دا غندر د دې لپاره لقب دی لقبه به ابن جریج. ابن جریج دا لقب ورکړی. عبید الله ابن عائشہ هغه د بکر بن کلثوم سلمي نه روایت کوي. دا ابن جریج دا موږ باندې راغی او بصرې ته نو خلق باندې جمع شو. د حسن بصري نه روایت ذکر کوله. داسې احادیث ذکر کړ چې خلقو د دې نه انکار پې باندې وکړ. د دې وجې نه دا نوم ورته ابن جریج واغسته په دغه ورځ باندې، ځکه خلقو په دې باندې شور و شغب چې دی نو هغه شروع کړ. نو هغې ویلې اسکت یا غندر، چپ شه ای شور جوړونکی، شور مچانې والا چپ شه. اهل حجاز هغې مشغب ته غندر وایي. هغه سړی چې شر و شور جوړ کړي نو هغې ته غندر دا ویلې کېږي. د دې غندر حالات داسې دي. د غندر دا داسې دي چې دا تقریبا 50 کاله پورې یصوم یوما ویفطر یوما، یو ورځ به روژه نیوله او یو ورځ به روژه خوړله، یو ورځ به روژه نیوله. معنا دا ده چې یو ورځ به روژه او بل ورځ به روژه خوړه 50 کلونو پورې. دا بیا په ذوالقعدې کې په 193 کې یا 94 کې دا وفات شوی. غندر روایت کې د شعبه نه حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. دا محمد ابن مثنى ابن عبید ابن قیس العنزي البصري، دا د بصري اوسیدونکی دی. وابن بشار دا محمد ابن بشار دی. د دې لقب بندار ویل کېږي. العالم الکبیر، غټ عالم ته ویل کېږي. امام عجلی وایي بصری ثقة، دا د بصري اوسیدونکی د ثقه دی. کثیر الحدیث دی. امام دارقطنی وایي من الحفاظ المثبتین، دا د حافظانو د متقنینو او د مثبتینو راویانو نه دا محمد ابن بشار دی. قال الأجوابي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. شعبة روایت کی منصور نامه روایت کی ربعی بن حراش انه سمع علي رضي الله تعالى عنه. ربعی بن حراش دا ربعی بن حراش ابن جحش عبسی دی. ابو مریم کنیه ده. دا ربعی دا د مسعود ورور دی. مسعود هغه سړی دی چې دې د مرګ نه وروسته خبرې کړې دي. وفات شو د هغې نه وروسته دا غږېدلی او د دې دا ورور ربعی یا ربعی دا تابعي جلیل دی. د دې متعلق راځي ربعی چې دې په ټول عمر کې دروغ نه دي ویلي. دې په ټول عمر کې دروغ نه دي ویلي او دې قسم خوړلی و چې زه به دنیا کې خانده منم تر دې پورې چې پته ولګېږي اين مسیره، زما مسیر څه شی دی، زما مسیر څه شی دی. چې زه جنت ته تلو والی به جنت ته ځم نو باید چې وخاندم، که زه جهنم طرف ته ځم نو باید چې وژاړم. نو خاندم نه تر څو چې ما ته زما مسیر پته نه لګېدلي چې زه به جنت ته ځم که جهنم ته ځم. هغې نه وروسته چې کله دا وفات شو فما ضحک الا بعد موته، د مرګ نه وروسته دې وخندلې. همدارنګه د دې ورور ربعی هغې هم چې ویلې زه به خاندم نه تر دې پورې پته ولګېږي چې د نو فی الجنت و فی النار، چې زه به په جنت کې مقبول کېما. چا چې دې ته غسل ورکولو نو غاسل وایي من په کټ کې اچولې او غسل ورکړی ورکوله فلم یزل متبسما، نو همیشه و چې نو دې خندلې. ونحن نغسل موږ غسل ورکړی چې غسل نه موږ
ربعی چې کوم دی په یو سل یو کې یا په یو سل څلورو کې وفات شوی دی. انه سمع علي رضي الله تعالى عنه لاوردني علي كرم الله تعالى وجهنا علي رضي الله عنه لاوردني علي رضي الله تعالى عنه دامن ابو داود کې ویلي جديد من قول فتو فضیلت دے آمن اولا من الصبیان معشومان کی رنبنے ایمان چراولی علی رضی اللہ عنہ راوڑے او تاسو ویلی دی چې اول ایمان چراوڑے دے و صحابوں کی سردارانو کی مشران خلق کی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے زنانو کی رنبنے ایمان راوڑے دا خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالی عنہ دا بلکہ د سړو نمخ کې ټول نمخ کې زنانه او ایمان راوړې په نبی رسول الله سلام باندې او همدارنګه په غلامانو کې چاوت ایمان راوړې د ابن حارثه دې معشومانو کې چاوت ایمان راوړې حضرت علی رضی الله عنه دې د دې عمر اته کال یا نه کال یا 10 کال د امیر المؤمنین کې د خلفای اربعون نه سرورم خلیفہ دې د دې کنیه ابو تراب هوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کنیه ورکړی و دې دا او هغه وخت کې د ولایت او حکومت حواله شو چې کله عثمان رضی الله تعالی عنہ وجل شو هغه شهید کړي شو بلوایانو خوارج شهید کا هغه نو ورسته چې د ولایت د سفارت شو د علی رضی الله عنه 15 مرویات دي دا په 15 سرویس کې چې د وفات شوی دی یو لوی بدبخت واقع عبدالرحمن ابن ملجم ویلي دیو جلاغی دلاس چې علی رضی الله عنه دا شهید شو دا علی رضی الله عنه دا منقبت کان عالما فائقا بین الصحابه وعلم کې په ټول صحابه کې دې مرتبه لري او چتوا نو علی رضی الله عنه ویل قران کریم کې داسې حصہ نشته بالا علم ما لا اعلم نزوله داسې آیات نشته چې نزول نه ته پونه ما ته دا آیات نزول معلوم دی قران کریم کې داسې آیات نشته چې ما ته دا تفصیل معلوم نه وي دا تفصیل او وضاحت چې ما ته معلوم دی دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انا مدینه العلم وعلم بابها صدع علم خاربا علی رضی الله عنه علم دروازه ده علی رضی الله عنه بد حکمت خبرې کولې اقوال حکمي ویلې زیات و علی رضی الله عنه ویلې الدنيا مدبره والآخرة مقبلة دنیا چې کوم دی دا شا اړون کې دا آخرت مخامخ روان دی الدنيا مدبره دنیا شا اړول دا شا اړول روان ده والآخرة مقبلة آخرت مخامخ روان دی لكل واحد منهم البنون الذي قالوا كذين بچري الذي قالوا طلب كون كذي بنون نمرا طلب كون كذي جو دنیا طلب كون كذي اور آخرت طلب كون كذي فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا ابناء الاخره نشي اخرت طلب كي ولا تكونوا من ابناء الدنيا الدنيا طلب كويا دار الاقوال حكميو امدارنگ علی رضی اللہ عنہ فرمائنا اليوم عمل اللہ حسابا ننرد عمل دا حساب نشتدے دنیا دار العمل دے عمل کوا کوشش کوڑین عملو کی دا بانی حساب کتاب نشتدے وغدن حسابنا عمل سبادہ سے ورد را روانا دا چسترگی ستا پٹشوی نو آغا عمل دے دا حسابا آغا با حساب نشتدے سباب عمل بھی بے افسوس کے چی کاش کی جماعت چې ډېر اعمال کړي نیک اعمال به کړي ډېر مال بدی به نه کړي ګناهونه به نه کړي نیک کارونه به کړي وي سبب حساب نه عمل به عمل نشي کولای نو دا مسله ده اليوم نن ورځ کوم نه دا ورځ د محنت دا ورځ د حاضرې دا ورځ د کوشش دا ورځ د سبق ویلو دا نو وختي دا سبق چې د نکینا چې کله دا ورځ د عمل دا حساب امتحان درته مشته وغدن بل ورځ به حساب امتحان وي بیا افسوس کې چې کش کې سبق تناس وي خبر چې وکړې دا و یاد نه لري دا هغه ټیم نه چې زکه وخت کې سبق شروع لیکن سرک نه بهر ولاړما ول پریټو علی یدی
वाले पे पलास की वो बरडूरी जिनमें खोलने सबक माना दिले माँ कलार मोबाइल की मुसीबत की खबरें कबूले मदरसे न बाहर होते हुआ जिसको मिवनी राजुल तरफ ना मदरसे ता आदि शाह देवान तमिजान सूरी का पना करो कलार ना सुनो खबरें में कबूले सो मिवनी काश के चिदाकार मैंने बड़े बड़े सबाब अफसोस के लेकिन मैं बसदा सनदर नहीं वो गदर हिसाब पर चवने पलास की नाम मरना वो कि मैं सबक वक्त न देना सबक मैंने की अब अली रज़ियल्लाहु अन्हु दीवार हज़रत शेख खैर उसरा दावी सर गपशप लगवला मज़ाक में कवला खबरी में हम कवली यौरत धरे वाला पलास वाले रवान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु दफ़त न मुचतु दान योदा चीज़ मुखरावतो लोड शांतो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दान लोडू जदीक़ मुचतु हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजू जदीक़ फनिन फसनामी जदी खुदा ततो अल्लाह के रवान हो तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बकर अली रज़ियल्लाहु अन्हु तवेले व्यतता से मन की ये दम पमेन के रवानी लगनुन ची पला ना केले लना के नुन दे नाम ते अफवाद दे वचते अलग ते अफवाद दे वचते दानुन पकी दा गोरखत दे माना दरत दम की टिटी खतई दाहिर हद जवाब वेलना लचनुन नदी की माना दादा ला माना ले सभी शहीद जल्द सरारी मता सितार की चशे नहीं जनून के लड़के ला जुड़ी ला माना ले सभी शहीद वेद जल्द सरारी मता सितार की चशे नहीं दुदी वजन हाजिर जवाब है नूर बेद अली रज़ियल्लाहु अन्हु रागद यफ्तु अली रज़ियल्लाहु अन्हु खुतबा में قال अली रज़ियल्लाहु قال रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर ने सलाम मुबारक फरमाई दी ला तकदिबु अलैया तासे द्रोह मोई पमाबानी ला तकदिबु अलैया द्रोह मोई पमाबानी फइन्नहु शानदर मन यकदिब अलैया सोच द्रोह पमाबानी के जितना तो आगा बकोट नवनी दादा तकदिबु रात कोई कसीरत अमरदा दा बदु आईदा माना ला तकदिबु अलैया ला तकदिबु तासे द्रोह मोई अलैया पमाबानी तो माना दारा चिता से बाबा द्रूह मोई ला तकदिबु ला आम दे हर का जित मुतलक ता शामिलेगी हर नौअत के दबा चिवीरो नबी ने सलाम बाने मोया माना ला तनसिबुल कज़िब इलैया नबी ने सलाम माता निस्बत द्रूह मकवया नबी वजना अलैया दुरुस्त मसला रवाना जदी मफहूम नशरे नदान मुततवकी द्रोह नबी ने सलाम द पारवेदा जायज दे जिक्र नबी ने सलाम बदी रिवायत के द्रोह न मुतलकन मना करे दा ला तकदिबु अलैया द्रोह मोई बचावाने पमावाने मंगोई दे हदीस द पारा मफहूम नशरे अलैया जिक्र द्रोह दान मुतसवर की जो सरे नबी ने सलाम द पारा द्रोह कोई और नबी ने सलाम द पारा द्रोह वयल ची जनुदा बा जायज वी और द्रोह वयल ची जनुदा बरवावी فإنه من يكذب علي سوچ دروغ وای بما باندې یې جنار دا بقور ته داخله ونشي او دا بقور ته نبی ستنشي د دې ټیکانا هغه جهنم نه وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب بن انس بن مالك رضي الله عنه قال انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني زهير بن حرب حدثني وي تاسويد مختار فريد محدثين داره ان من سمع وحده يواز خبر حديث قبل ذلك وي حدثني ومن سمع غيره وي حدثنا يواز شنو من الامام مسلم ده حديث يواز ورده وبي قال حدثني زهير بن حرب ندي وجنا اگر ذکر کئی لچانا قال حدثنا امات حدیث ذکر کرے اسماعیل و اسماعیل مراد یعنی ابن علیتا مراد اسماعیل ابن علیہ مراد دے اسماعیل مراد اسماعیل ابن علیہ جنرا مراد دے علیہ جنرا مولد اسماعیل ام اسماعیل مولد اسماعیل الإقرار من إسماعيل إبراهيم ابن سعد ابن مقسم أسد له فدي وجنا
او اسماعیل دا بصری اوسیدونکي او اصل کې د کوفي و د دې کونیه ابو بشر دا شعبه وایي دا اسماعیل ابن علیه چې کوم د ریحانه الفقهاء دې ته د فقهاء او کشمالي ویل کېږي دا سید المحدثین د ټول محدثین سردار دی محمد ابن سعد وایي دا علیه مور د اسماعیل دا او دا علیه بنت حسان دا دا د بني شیبان یو آداب شوي بیندوا دا یو وخت دوا ډېره اوچته ښه دوا ډېره عاقله وه ډېره هوښیاره وه صالح مزي او د دې نه ما سوا نور چې کوم علما د بصرې وو مشران علما وو فقها وو هغوی به داخلېدله په دې باندې دې ته به راتله د دې نه به تپوس کوله د مسلو معلومات به ترې نه کوله او څه به ترې نه زده کوله دومره اوچته ښځه وه اوچته هغه ښځه وه نو دی وجنا او دلته چې نو دا نسبت شوی دی مور ته نسبت شوی دی ابن علیہ نو نسبت د بچی چې مور ته کېږي دا په درې ځایونو کې کېږي درې وجوه د وجنا نسبت اصل کې د بچی د پلار ته کېږي او د درې وجوه د وجنا نسبت مور ته کېږي یو عند عدم الاب پلار نشته د نسبت مور ته کېږي پلار وفات د مور ژوندی د نخروي دا د پلارې بچی دی د پلاني بچانې ته نسبت نه کېږي تغیب نسبت پلار مور ته هغه وخت کېږي چې کله لعان واقع شي نفي د ولد د پلار لري شي لعان واقع شي چې لعان واقع شي پلار نسب نفي کېږي دا زما بچی نه دی د مور بچی خو یقیني دی د پلار په بچیتوب کې شک دی هغې نفي کړه مور بچی خو دی نو ځکه نسبت یې مور ته کېږي او دریم عند تربیت الأمیه تربیت چې کوم دی دا مور کوي مور چې د هغه تربیت کوي اختیار د مور سره پیسې د مور سره ده تربیت د مور سره د اسکول کې مور داخلي مدرسه کې مور داخلي بلا چې کوم دی هغه دومره اختیارات نه لري بلا اختیارات نه لري د څو وجوهات د وجنا یا داسې معذور نه سړی وي د دې وجې اختیار نه لري د دې وجنا خپل تقاضا چې د امرأت پوره کېدو قرار وي روپۍ ورکېږي یا بلا د شهید چې کله دې شهید نو دی وجه اختیار د مور سره وي بچي پیسې ګټي مور یې نه اخلي او پلار ته څه خرچه مرچه ورکړي او ماته دې لیکي نو مور ته نسبت کې بچي تربیت ټول چې نو دا مور کوي نو ځکه عند تربیت الأمیه نو ځکه دې ته وایي ابن علیہ هغه روایت کې د عبدالعزیز ابن صہیب نه عبدالعزیز ابن صہیب امام احمد وایي ثقة ابن سعد وایي چې نو هغه ثقة دا ثقه راویلی عبدالعزيز ابن صہیب اگر وکید چان عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال انس رضی اللہ عنہ وی انه شان دارے لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا یا لا يمنعني من کرے مال رضی خبری تاسو ډیر احادیث بیان کما ډیر احادیث زمانه کرے ما دا ولې د اکثار مزینه د خطا ده چې ډېر احادیث سره بیانې نو خطا کېږي لا يمنعني دا صيغه د امر ده چې دې نو معنا ده لا يمنعني من کړه مال را محدثكم حديثا كثيرا چې زدا د بیان کوم ډېر احادیث نو معنا ده چې څوک ویلي د اکثار نه د ډېر روایت نو ویلي د واقع نشه پټا کې په خطا کې نو معنا ده چې په خطا کې واقع کېږي نو چې کوم سړی په خطای کې واقع شي هغه د ګناه نه عمل کېږي نه ځکه سړی قصدن اکثار کوي نو د دې وجې نه بیا په خطای کې واقع کېږي ډېر صحابه کرام داسې وو لکه وګوره عبدالله بن زبیر نور صحابه کرام د اکثار من التحديث نه چې د ځان ساتنه ډېر روایت ذکر کول نه او کته وی دا ویلا يمنعني خامخا من کړه مالا ان احدثكم حديثا كثيرا چې بیان کوم تاسو لپاره ډېر احادیث دا بیان کوم څوک وي انس رضی الله تعالی عنہ وي او سوال دا دی چې انس رضی الله تعالی عنہ دا خود مفسرین په حدیث صحابه کرام نه ځکه انس رضی الله عنہ نو شپږ اتیا روایت راغلي دي د دې وجنه دا ولدا خبره کوي چې ډېر روایت بیان ومنه نو انس رضی الله عنہ د مفسرین صحابه کرام نه لري چانه چې ډېر روایت نقل شوي دي دا جواب وکړه
چا نصر دلانو سره چکم احادیث و چکم روایات نقل کړي دي چکم دې سره ونو د هغه دې نډیر دي او کته دا کتمان د علم را دي کتمان د علم را دي دا د نبی سلام د احادیث د ویل د وجنا چکم احادیث ډیر یقیني متیار او هغه ذکر کړي نو احادیث دې ذکر کړي ویدتا سوډر احادیث نه بیان دا دی وجدارا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سلام قال ویلی من تعمد علی کذبا چاچ قصدن کو ما باندې دروغ ویلی فلیتبوا مقعد من النار نو فلیتبوا فلیتخذ ودنسی مقعده منزل فلو من النار دورنا ځان پاره د اور د پاره د منزل ونسی فلیتبوا نو دی وجنا دا امر دې بدوعی دا معنا دا الله تبارک وتعالى دې دې جهنم جوړ کی الله دې دې جهنم جوړ کی یا معنا دا یا الله تبارک وتعالى دې لر تیار کې ټکانه د اورنا دې سے اور کی تیار کې امر دې بدوعی دا یا صيغه امر د انشاء د صورت خبر دې مانن نو معنا دا دې بجهنم وی فلیتبوا مقعد من النار نبی السلام جدید دے دابا جہنم بھی لکہ رست علی رضی اللہ عنہ روایت کراغے دے النار دا تیر شو چدا و اورت داخلے گی نو مانا در یا بدوائیدہ یا صیغت امر دا انشاء صورت اللہ خبر مانند دے مانا در دے بجہنم بھی اللہ تبارک و تعالی ودا جہنم تا چینے ماغا داخلے فلیتبوا فلیتخذ مقعده منزله من النار منظر ځان د پاره تیار کړو کورنا یا ځان د پاره ټیکان کور کې ځان د پاره تیار کړه وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا ابو عوانة عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نرتدى رمضان کوئا فليتبوأ مقعده من النار دیونی و دان د پاره دیونی سی منزل د کورنا ها اوس معنا د حدیث دا ده چې نبی رسول الله باندې دروغ وې استاد یې ګور جهنم نبی رسول الله باندې دروغ وې قصدن عمدن دروغ وې استاد یې جهنم بیا نه بعد الله تبارک وتعالى کله الله نن جزا ورکړي کله رب العالمین ورته عفو وکړي دې سړي چې نبی رسول الله باندې دروغ وایي دا جهنم ته دخول او تنر دې قطعا یقینا ندي امدارنګه دا هغه سړي متعلق چې وعید راغلی د جهنم د اصحاب الکبائر د پاره ما سوا د کفر او د شرک نه کافر او مشرک دې جهنم دې یقینا جهنم ته تلونکي دې نه ما سوا چې نور اهل کبائر دي غټ ګناهونه کړي زنا کړي غلا کړي غیبت کړي سحر کړي جادو کړي سود کړي جواری کړي دا ټول ګناهونه غټ ګناهونه دي دا دې جزا چې رب العالمین دې ته جهنم کې دې چې جزا ورکړي کله الله امدا جزا ورکړي کله رب العالمین متعفو کوي او یو سړی ګناهونه کبیره وکړي جهنم ته ننوځي ولیکن مسلمان په جهنم کې مخالف نوي دا به همیشه نوي کو مخالف بلکې دا به جهنم نه خامخا راوځي دا جهنم نه راوتلې په فضل الله و رحمته دې دا مخالف نه نوي دا قانون قاعده ده چې کوم سړی په توحید باندې منشي د رب العالمین د وحدانیت دی یوالي عقیده لري دا سړی متفقن علیه قاعده ده دا سړی به مخالف په اور کې نه وي دا د اهل سنت والجماعت چې دنو عقیده ده دا د هغې عقیده ده چې دا سړی په اور کې مخالف نه وي دا به جهنم نه یو وخت د اوقاتو نه جهنم کې په قدر د ګناه تودېږي نو هغې نه بعد به راوځي هغه څوک چې دروغ ووایه دروغ په نیز متکلمینو باندې هغه څه ته ویلی کېږي الاخبار عن الشیء على خلاف ما هو اخبار عن شیء خلاف د ما باندې او شي نه خبر ورکې وته چې په کوم طریقه ورکې نو دا د هغې خلاف دی على خلاف ما هو که عمدن وي او که سهول وي دې دواړو ته دروغ ویلی کېږي دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده او معتزله وینا چې دروغ قصدن وي که سهول یې وویل نو پروا نه لري
خطا انوي دا پروا نه لري دلته اصل کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احادیث کې لنا وایو نو دلته کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د عامت کې خېره دې مطلب دا نه دی چې صحابت بنوي دي مطلب دا دی چې کله کله چې نو صحابت درو ویل کېږي نو صحابت درو ویل کېږي نو ځکه اصلا عمدن کې لیکن خپل درو معنا علی خلاف ما هو عمدن صحابت ورته تشابهي حدیث د قید عمدن قید کی خیره ورد کچھ اجماع نصوص مشهوره د کتاب الله او د سنت ټول په دې باندې داسي چې په غالب او په سیوانی ګنا نشته سړی صاحب شي ګنا په نشته غلط شي ګنا په نشته د دې وجنا نبی صلی الله علیه وسلم دا کله مطلق ذکر کړی نو توهم پتا کېدل چې دا سړی کله سیانن درو وي هم ګناګاری ذکر نبی علیہ السلام قید عامت کی خود چې تصدن درو په نبی علیہ السلام باندې وایي او کته بعد روایت نو څنګه راغلی هغه د عامت قید نشته چې درو په نبی علیہ السلام وایي مونږ وایو کوم دې کې قید د عامت راغلی دی نه دی هغه محمول دی دا مقرره مطلقه دا محمول دی په مقید باندې هغه حمل شوی دا حدیث چې نبی علیہ السلام باندې دروغ وایي استاد جهنم دی د دې حدیث نه یو څو مسلې معلومې یو دا معلومیږي چې دروغ ویل دا که اخبار د عامل او کناسیر دواړو ته شاملېږي واګر کله ته مراد کې نه عامت دی چې قصدن دروغ وي ځکه ناسي باندې مؤاخذه دا نشته دویم د حدیث نه معلومه شوه چې نبي علیه السلام باندې دروغ ویل څومره سخت دي دا یو عظیم شان گناه ده لویه گناه ده موبقة کبیرة دا یو غټ هلاکوونکې گناه ده اگر که په دې دروغو باندې سړی کافر کېږي نه خو که ته دا ووایې چې دروغ په نبي علیه السلام باندې ویمه او نبي علیه السلام باندې دروغ ویل جایز دي دروغ ویل روا دي حلال دي په دې باندې انسان کافرېږي دې باندې کافرېږي ځکه علما وایي چې قصدن په دروغ ویلو باندې نبي علیه السلام باندې دا کافري کذب په پیغمبر علیه السلام باندې عمدن دا کفر دی او علما وایي چې د دې وینا تویول دا جایز دي بس وینې هغه تویل د دې مرګ ستا دپاره دا جایز دی او د دې مرګ روا دی او دروغ ویل په نبي علیه السلام باندې قصدن که په یو حدیث کې د دروغ وویلې فاسق دی دا سړی روایات مردود دي ټول روایات که یو روایت کې دروغ وویلې د دې چې څومره روایات دي ټول قابل د حجت نه دي او که دا سړي دروغ وویلې نو هغې نه بعد توبه وویستله آیا د دې توبه قبوله ده که نه ده توبې منظوره ده که نه ده یو جماعت د علما وایي امام احمد بن حنبل ابو بکر حمیدی همدارنګه ابو بکر سیرفی هغوی دا وایي نه توبې مؤثره نه ده توبې د سره صحیح کېږي نه بلکې د دې دا جرحه دائما ده همیشه ده بالکل توبې داسې کېږي نه چې یو ځلې دروغ قصدن ویلې که توبه وباسي توبې مؤثره نه ده بلکې د دین وروسته دا که روایات دي که بالکل قابل د اعتبار دا نه دي د دې خبر بالکل ساقط دی د دې د روایات دا قبول نه دي منظور نه دي او بعضې علما وایي که توبې وویستله توبې عقیده نو دا قبلیږي توبې دا قبلیږي او ما والمختار دا ده چې توبې دا قبلیږي د حدیث کې چې راځي نبی علیہ السلام باندې کور ته به داخلېږي دا تغلیظ دی زجر نبی علیہ السلام ذکر کوي چې څوک دروغ په نبي علیہ السلام فساد ډېر لوی دی دا داسې فساد دی چې دروغ دې وویلې قیامته پورې مستقر دائما دی په خلاف د دې نه چې دروغ په بل چا وي یو دروغ په نبي علیہ السلام دا قیامته پورې مستقرا دائما دی یو دروغ بغیر د نبي علیہ السلام نه په بل چا باندې هغه دروغ ویل هغه آسان دی نبي علیہ السلام باندې دروغ ویل دا ډېر سخت او دا څوک چې وایي توبې نه قبلېږي
نور علماوی مختار دانه چې توبه قبليږي ځکه دا توبه نه قبلېدل دا د قواعد د شرع خلاف خبره ځکه شریعت قواعد هغه داري چې توبه دا قبليږي خو دا توبه چې قبليږي مطلق توبه نه قبليږي توبه او سبب یې مغا کار کوي بیا توبه بیا مغا دا کار کوي غیر حاضر شوي ناظم راغی ګیلې کړي سب والا امیر ګیلې کړي غیر حاضر یې بیا توبه سبب یې غیر حاضر کې دې توبه ډېر پښتو دا توبه الله نه قبلوي توبه چې دې نو کو واسه توبه د پاره درې شرطونه دي شرط یو شرط دا الاقلاع عن المعصیه هغه ګناه پرېږدي دا ګناه غیر حاضري دا پرېږدي دویم شرط دا چې پیمانه شي په خپل فعل باندې چې دا کار مې کړی دی بیا ونه کومه دریم شرط دا عزم وکړي چې دې کار ته به مان کېږم نه دا توبه قبليږي چې دا درې شرطونه پکې وي اقلاع عن المعصیه ګناه نه ځان واسه کوونه چې راواسي او پیمانه شا راتلونکي زمانه کې قصو چې دا ګناه به بیا نه کومه او په دې باندې جماعت چې توبه چې یو سره کافر وي توبه واسي اسلام راوړي دا قبليږي اکثر صحابه په دې صفات باندې وو همدارنګه د دې شهادت هم قبليږي شهادت او روایت په مابین کې فرق نشته جمهور علما وايي چې توبه او سره توبه سیدا همدارنګه درېم د حدیث د مسله معلومه شوه چې دروغ په پیغمبر اسلام باندې جایز نه دي په احکامو کې جایز نه دي بغیر د احکامو نه جایز دي بعض علماء چې نبی اسلام باندې دروغ په ترغیب او ترهیب کې او بعض نصيحت کې مواعظ کې په ترغیب کې دا جایز دي بلکې حدیث د معلومیږي چې مطلقاً دروغ په نبی اسلام باندې حرام دي د اقبح القبائح په دې باندې ټول مسلمانانو کې جماع ده ټول مسلمانان وایي چې دروغ وایي په نبی اسلام باندې جایز دي دلته یو مبتدع د کرامي ویل کېږي یو طایفه مبتدع د باطل ګمان دی ما غي دا و چې احادیث موضوعي کا ترغیب او ترهیب کی وی دا جائز دی موږ دا جاهلان دي دا ناپوهان دي او دا چې د مبتدعين دي دې ځانونه نسبت کې زهد تقوا ته لیکن دا د دنیا عظیم شان جاهلان دي او دې په خپل ګمان باندې دا وایي دلته دا د جائز دی ځکه دلته کې نو علی راغله دلته علی راغله بدر وکړه من كذب علي متعمدا ليضل به فليتبوأ مقعده من النار چې دروغ په نبی اسلام باندې وي خلق مراکه دا ناروا دي که ترغیب او ترهیب د پاره دا جائز ده مونږ دې فرقه مبتدعات کرامي حکم د ګمان باطل ده دا کذب نبی اسلام او سلام د پاره جائز ده لا کذب علیه نبی اسلام باندې دروغ جائز نه دي مونږ دا جاهلان دي دا ناپوهان دي دې په غفلت کې واقع شوي دي او دا نه خبره دي قواعد د شرع نه دا خبره نه دي او دا نه دي چې کوم خبره کې د دې عقلونه دي کمزوري د ماشومانو عقلونه دي بیکار عقلونه دي د دې چې نو عاطم شان فساد کې خر واقع کوي او مخالفت کې واقع کوي او دې خلکو ته علم نشته خبره کوي قران کریم کې رب العالمین فرمایي لا تقف ما ليس لك به علم چې کوم شی باندې علم نوي نو هغه باندې چې دنو وینا مکوا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا او بلدار چې دې دا خبره کوي چې خلق گمراه کې ناجائز دي که خلق گمراه کې ناجائز دي که خلق گمراه کې ترغیب او ترهیب د پاره دا جائز نه وي احادیث تو وګورم صحیح صریح نصوص راغلي مشروع احادیث هغه د روایت په خلاف راغلي دي شهادت زور دروغ گواہی کول د دې وجه نه قول زور دې نصوص راغلي احادیث متواتره صریح راغلي چې دروغ ویل چې نو دا جائز نه ده دا جائز نه ده او دا ناروا ده او دې چې دا خبره کوي مویداد علماء د اهل حلم والعقد نام د اغینم دا خلاف خبر راغلي قطعی نصوصنا خلاف راغلي یو سړی په یو تن باندې دروغ وي دا جائز نه دی څنګه به د هغه سړي په قول باندې دروغ ویل جائز شي چې د هغې خبره شریعت دی د هغې کلام وحی ده
هغه باندې وسنګ دروغ ویل چې نه دا جائز شي دا خبره شریعت دې دا خبره واحده دا کلام چې نو هغه واحده او خبره شریعت دې هغه باندې څنګه دروغ ویل دا جائز دا سره جائز دی یو عام سړي باندې دروغ جائز دی یا په هغه چا باندې دروغ وي چې دا وینا شریعت دې دا کلام واحده په هغه باندې سره جائز ده او بل موږ جواب کو دا تاسو چې کوم حدیث وایي یو کذب له او بل کذب علیه د مویدا جهالت دی دا تاسو چې کوم حدیث باندې دلیل نشي نو دی وجنا لري او وایي دل به الناس چې خلق باندې گمراه کې مویدا زیادت باندې نه ده کفارو دا باندې کړي په صحیح روایتو کې نشتا ویم جواب امام طحاوی کړی دی ویکه اومانه مالی دل رسئی شي دا لام لپاره د تاکید دا هغه صورت کې چې دا لام لپاره د تاکید لپاره شي رسئی شي له دل مو دا لام د تاکید لپاره شي فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس دا لام د تاکید لپاره دی دریم جواب دا کول یذل الناس دا لام چې دا لام د تعلیل لپاره نه دی بلکې دا لام د صحیحت لپاره دی لام د تعلیل لپاره نه دی لام د صحیحت لپاره دی معنا دا چې عاقبت د کذب او مسیر د کذب کې نه دلالت کوي چې دروغ په نبی رسول الله باندې ته گمراهي طرف روانه غلط طرف روانه دې مثال دا د خلق پتهو آل فرعون دې وجنا موسی عليه السلام دران د فرعون مچکو ليكون لهم چې آل فرعون لپاره عدو وحزنا دلته علام د سیرونت لپاره د عاقبت بداشي د دې لپاره بچي دا دشمن شي سرور جواب دا حدیث چې کوم دی دا روایت موضوعي دی دې وجنا دا موضوعي دا دلانه جوړ شوی دی حدیث سابق چې د مخکې د من حدث عني بحديث فهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين دې وجنا علما وایي چې د روایت په نقل کولو کې احتیاط کوا صحیح روایت نقل کوا حسن روایت نقل کوا نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې دروغونه صحیح روایت استابه باندې جذبی یقین به هغه نقل کوا کچېته دا روایت ذکر کوي یقین دې باندې نیوی یا ضعیفی باقي کې قال او فعل او امر نه دا سیدې جسم مویا بلکې دا سیدې ذکر کوا چې هغه په جسم باندې دال نیوی دا سیدې ذکر کوا چې جسم باندې دال نیوی او همدارنګه چې نو روایت چې کله قطعی یقینی ثابت دي پیغمبر علیہ السلام نے هغه روایت ذکر کوا چې کله روایت قطعی وی یقینی وی نبی صلی الله علیه وسلم نے ثابت دي نو هغه روایت پیغمبر علیہ السلام نے څه کوا هغه مو ذکر کوا د نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو روایت پرې دا تاسو روایت به ذکر کوا ما وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعه الوادمي قال اتيت المسجد محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا ابو عوانه روایت کدا حسين بن ابي صالح بن ابو هريره دا محمد بن عبيد الغبري دا غبري نسبت غبر ده دا یو قبیله ده معروف و مشهور قبیله ده ابو بکر بن وائل او دا محمد چې دی محمد د ذکر شوی دی دا بصری اوسیدونکی ابو حاتم وایي صدوق دا صادق راوي هغه وکیل چانه د ابو عوانه دا د مزاحم بن عبد الله واسطي دی اگر وکیل ابي حسين دا ابي حسين دلته ذکر شوی دی ابو حسين د دې خپل نوم عثمان بن عاصم دی دا د کوفی اوسیدونکی او تابعی دی اگر وکیل ابي صالح دا ابي صالحنا ابي صالح دا سمان دې ته سیابه کیږي د دې نوم چې د ځوان دی دی وتیر راوړل پوری راوړل کوفه تا دا مدني دی او دا چې نو په یو سریو کې وفات شوی دی هغه ذکر کوي چې عن ابي هريره دا ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام فرمایي
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أعصوا دروغ وي من كذب شاش دروغ وي علي متعمدا. دا حديث دلتا ذكر دا متواتر دي. ابو عامر علیہ السلام وی دا د دوش پیتو صحابه کرام نه د دې روایت راغلی دی او دارنګه عشره مبشرم پکې داخل دي. نو دی وجنا دي کې عشره مبشرم چې هغه داخل دي. نو ما سوا د دینا عشره مبشرات دا سرویت نه راغلی چې ټول پکې داخل نو روایت نقل شوی وي. امام نووي رحمه الله وی دې حدیث روایت د 200 صحابه کرام راغلی دی. ابو قاسم رحمه الله وی دې حدیث روایت د 2 صحابه کرام راغلی دا متواتر دی. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعه الوادي قال اتيت المسجد والمغيرة رضي الله عنه من الكوفة قال فقال المغيرة رضي الله عنه جمعة تراغما والمغيرة أمير الكوفة أو مغيرة فقام رب كراغما جمعة مغيرة أمير الكوفي تقوى كراغما نو قال نو دار الأغوي علي بن ربيعة فقال المغيرة بن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النبي السلام يقول النبي السلام فرمائلا إن كذبا علي ليس ككذب على أحدنا. إن كذبا دروغ علي فما بان ليس لدي ككذب وشان دروغ على أحد فيوتن باني دروغ فما بان داس لدي لك تاسي دروغ فيوتن بوي ولي زكاة نبی السلام جکم خبر متراقی دا واحدا. نبی السلام جکم خبر متراقی دا حجت دے دا دین دے. ندی وجنا دا دین دے دا حجت دے او حدیث دار دے پچا بانی ودی بانی پر تفاوت دے قدیم بانی دروغ ویلو کے تفاوت دے. یو دروغ ویلو پیغمبر علیہ السلام بانی دا دیر سخت دی ويوم دروغ وي پيوتن باندې دي دا ناروا دي په نسبت سره دروغ په نبی اسلام باندې دا آسان دي. ان كذبا علي ليس ككذب على احدنا. ولي ذکر نبی اسلام کلام چې کوم دی ما اخبر به عنه چې کوم خبر د نبی اسلام نه ورکه يكون وحيا دا وحي دا حجت دی دا دین یو بچا باندې چې دروغ وي نو وحي دا حجت دی او دین دی. حدیث نہ معلومی کی تفاوت کذب کے دروغ ویلو کے تفاوت موجود ہے. فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسر قال حدثنا محمد بن قيس الاسدي عن علي بن ربيعه الاسدي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. كم حديث ذكر شو ولم يذكر فرق اشاره امام مسلم جنت ذکر کړه ان كذبا علي ليس ككذب على احد. دا الفاظ مخکې حدیث کې ذکر او دا الفاظ په دې حدیث کې ذکر ندي او هغه حدیث کې هغه ذکر صرف دا فرق چې نو څوکړه نو هغه اشاره. باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. ان شاء الله امید موجود دي دا بهر کلی دي نو ان شاء الله سبب امید دي نن په ټول ډول ترتیب وجوش ان شاء الله الله نو یشتري دیوا ان شاء الله سبب اور روانه